أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. دا سورة هود دی او سورة هود دا مکی سورت دی. مکی سورت دی ته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی. دا موضوعات مخکې تیر شوي دي. دې ځای کې د نزول په اعتبار سره چې دا سورت اسمان نه نازلېدن په سیم نمبر کې راځي، نو په دې د مفسرینو اتفاق دی د 54 نمبر د سورت یونس نه وروسته نازل شوی دی په نزول کې، مصحفي کې نه. ځکه مصحفي کې تاسو یې نه چې دا 11 نمبر سورت دی. د دې آیات د دې سورت مرکزی مضمون چې کوم دی، مرکزی عنوان دا څلور مسائل ثابتول دي. اوله مسله دا ده چې عبادت په صرف د یو الله تعالی کېږي، بل د هیڅ چا به نه کېږي. توحید په عبادت به دا ثابتوي. او دویم نمبر دا به نفي د شرک ثابتوي په علم کې، چې د الله تعالی د ازلي علم کې هیڅ څوک د الله تعالی سره بل شریک نشته، نو دا به توحید په علم شي. دریم نمبر به ترغیب ذکر کېږي تبلیغ، چې تبلیغ باندې تاسو تیزی وکړئ او په دې باندې تاسو زیات کار وکړئ، دا پرېږدئ ما، نو ترغیب به ذکر شي تبلیغ. څلورم نمبر تسلی به ذکر کېږي نبی علیه السلام ته په واقعه د موسی علیه السلام سره، چې هغې تفصیلات وروسته روان دي. دا څلور مضمونونه د سورت هود مرکزي عنوان دی. یعنی دې کې چې کوم سبقونه د هغې ټولو خلاصه هم دغه څلور خبرو ته راجمع کېږي. د دې سورت تفسیري خلاصه داسې ده چې دا غونډ سورت هود په دریو حصو کې تقسیم شوی دی. اولنۍ حصه ده د 24 نمبر آیات پورې ده. 24 نمبر آیات پورې چې دې کې کوم سبقونه د هغې خلاصه ده چې په اول سر کې به مقاصد اربعه ذکر شي، یعنی دغه کم چې د عنوانات د صورت دا به ذکر شي. په دویمه مرحله کې به د کم کسان چې منکرین د قرآن دي د هغوی دپاره به زبردست تخویفات اخروي ذکر شي، او د هغې نه وروسته چې کم تابعدار د قرآن دي هغې دپاره بشارتونه ذکر شي. او د دې دغه د 24 نمبر سورت 24 نمبر آیات پورې د سورت هود لنډه خلاصه شوه. 24 ته چې کله ورسېږو د هغې نه بعد بیا په نور سورتونو باندې په نور آیاتونو باندې بحث وکړو. د دې اولنۍ آیت چې کوم دی، اولنۍ جمله هغه د الف لام را نه شروع کېږي. الف لام را، لام باندې چونکې غټ مد دی دا به راښکل غواړي، را باندې کړه زبر دا به لږ راښکل غواړي، او لام زیات. د دې حروفو معنا څه ده نو مخکې بحث تېر شوی دی چې دا نومونه حروف چې کوم دی چې په هغې باندې ځان له جدا جدا تلفظ کېږي، مرکب تلفظ پې نه کېږي. لکه الف ځان له ویلی کېږي، لام ځان له، را ځان له، او د دې اواز مرکب موږ نه ادا کوو، دې ته مقطعات ویل کېږي. مقطع کټ شوي څه ته ویل کېږي، جدا جدا تلفظ پې کېږي. دا مقطعات چې کوم دي د قرآن تقریبا د 28 سورتونو په سرونو کې راغلي دي. دې باره کې د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده دا ده چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی منځ کې یو پټ رازونه دي، اشارات دي. دغه رازونه او اشارات څوک چاته وایي نه، چونکې نو په دې وجه دا رازونه هم پټ پاتې دي، چاته ویلی شوي دي، بیان چاته نه دی شوی. او بلکې په دې کې به د بحث کولو او د فکر کولو نه هم منع شوی دی، چې تاسو پکې بحث هم نه کوئ، او په دې کې به دننه فکرونه سوچونه هم نه چلوئ، دې نه پکې منع شوی دی. قیامت کې بچون کې بیا د رازونو ضرورت نه وي، نو دا خبرې به واضح شي، لیکن هغې پورې نه واضح کېږي. نو په دې وجه باندې تفسیر جلالین چې کوم ځای کې داسې حروف راغلي دي نو هغه لیکلي دي الله اعلم بمراده، د دې مقصد باندې بس الله پوهېږي او د هغه رسول پوهېږي، بل چاته پته نشته. کتاب احکمت آیاته، دا ترغیب ذکر کېږي قرآن ته چې تاسو یو داسې کتاب علم حاصل کړئ چې احکمت آیاته، محکم دي آیاتونه د هغې. محکم دا په دریو معنو سره راځي.
دې ته هم محکم ویل کېږي چې داسې جمله او داسې کلام استعمالول چې په هغې کې لفظي او معنوي هېڅ غلطي نه وي، نه په معنا کې نقصان وي او نه په الفاظو کې نقصان وي، دې ته محکم کلام وایي. نو په دې اعتبار سره هم قرآن یو محکم کلام دی، په دې کې لفظي او معنوي یوه غلطي هم نشته. دومره لوی کتاب بیا پکې هم زره غلطي څوک ثابتولی نشي. دویمه معنا د محکم دا د کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړې ده چې محکم کتاب دې ته ویل کېږي چې هغه منسوخ کېږي نه، په بل کتاب سره نه منسوخ کېږي. دا صفت هم د قرآن شته چې قرآن د دې نه قرآن د نازلېدو نه بعد بل داسې کتاب نشته او نه راځي چې په هغې سره قرآني احکام منسوخ شي. دا معنا هم دې سره سمون خوري. درېیمه معنا د محکم دا ده چې په هغې کې نقصان او فساد په آینده وختونو کې هم ممکن نه وي. لکه انساني قوانین او انساني تجربات داسې دي، یو وخت کې به فایده ثابته شي لیکن آینده وختونو کې به نقصان کوي. یو ځای کې به تجربه حاصله شي چې دا کار دی کې فایدهمند دی، لیکن بلې علاقې ته چې لاړ شي هغه علاقه کې به کار ورکوي، دغه کار بیا دغه خبره فایده نه ورکوي، نقصان به ورکوي. نو معلومه به دا شي چې د خبرې یو ځای کې فایده لرله او بل ځای کې نقصان لرله. نو په دغه اعتبار سره هم قرآني آیاتونه بالکل محکم دي، هیڅ یو زمانه کې هم به دې کې څوک نقصان ثابتولی نه شي. هغه جدا خبر ده چې ملحدین او د اسلام دشمنان وجه نه وجه په دې باندې اعتراضونه کوي او د دې خلاف مهم چلوي، لیکن دغه مهم د قرآن دوی په دلایلو سره ثابتولی نه شي، بس الزامات دي او چلوي باندې. په دې کې دا دوه معنی چې کومې دي چې لفظي او معنوي غلطي پکې نشته دی او منسوخ کېږي نه، دا دواړه معنی چې کوم دي نو تفسیر قرطبي هم نقل کړي دي. نو د دې حاصل دا شو چې محکم په درې معنو سره راځي چې محکم دي آیاتونه د دي، یعنی قرآني آیاتونه چې کوم دي د لفظي او معنوي غلطۍ نه هم محفوظ دي، منسوخ کېږي هم نه، په آینده وختونو کې په دې کې نقصان هم څوک ثابتولی نه شي. نو په دې کې یو پټې جملې ته هم اشاره شوه چې قرآني قوانین د انساني قوانینو باندې مقیاس کوي. انساني قوانین چې کوم دي نو ټیک ده چې د یوې تجربې مطابق په فایده وکړي لیکن نقصان پکې کېدی شي، او د یوې علاقې سره په فایدهمند بل علاقې سره به نقصان دي، د یو زمانې سره په فایدهمند د بلې زمانې سره په فایدهمند بیا نه. قرآني قوانین د اول نه وال د اخره پورې د قیامت پورې یو شان د کې فایدهمند، نقصان په هیڅ زمانه کې په هیڅ ځای کې هم نشته. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، بیا تفصیلی بیان شوی دغه آیاتونه د طرفه د داسې ذات نه چې د حکمت والا او خبردار ذات د لوی الله تعالی ر طرف نه چې هغه حکمت هم لري او لوی ازلی علم هم لري، د هغه طرف نه بیا د دې آیاتونو پوره تفصیل هم شوی دی. یعنی په اصولو کې او په عقایدو کې قرآن پوره وضاحت کړی دی، پوره تفصیل بیان کړی دی، اگر چې په فروعي مسایلو کې بیا قواعد او کلیات استعمال کړي دي. نو د پوستویلات تفصیلی بیانولو نه مراد هغه ځګینه دي چې کم عقاید سره تعلق لري، کم چې توحید دی او کم چې د هغې په مقابل کې شرک دی، د هغې وضاحت په تفصیل سره کړی دی. باقي فروعي احکام هغې کې ځای په ځای باندې اشارات دي، کلیات دي، ټیک دي. د الله تعالی په صفتونو کې دوه نومونه ذکر شو، دوه صفتونه نومونه، یو حکیمین دی. د حکیمین د احکامت سره تعلق دی چې قرآن آیاتونه مکمل محکم دي، نه منسوخ کېږي او نه پکې څوک نقصان ثابتولی شي. دا ځکه چې د داسې ذات نازل کړی د هغه ذات په خپله باندې حکیم ذات دی، حکمت والا دی. حکمت والا ذات دې ته ویل کېږي، حکمت دې ته ویل کېږي چې د هغې ټوله فایده بل چا لپاره ځان ته پکې فایده نه وي. الله تعالی داسې ذات ته چې کوم کتاب یې نازل کړی په دې کتاب باندې عمل کول ټوله فایده د مخلوق ته د الله تعالی پکې نه ذره فایده شته، نه پکې نقصان شته، هېڅ پکې نشته. نو حاکمین د حکمت سره راوړو او دغه ظلم مضمون ته بیا اشاره شوله چې ګورې قرآني مضامین او قوانین د یو داسې ذات چې حکیم ذات دی، ستاسې پر روانو حالاتو باندې پوهېږي، په موجوده حالاتو باندې پوهېږي او دغه مطابق فیصله رالیږله او په خپل قوانین او اصولو باندې ښه ټیک خبر دی چې دا دومره حده پورې پیدا کوي او په دې کې هېڅ قسم نقصان په هېڅ زمانه کې راتلی نه شي. نو دا ملحدینو دپاره زبردست جواب دی چې هغوی وایي چې قرآني مضامین موجوده ماډرن زمانې سره پیټ نه دي
او یا د هغې نه د پردې نظام ویستلی شي یا د سود هغه احکام چې کوم دي لرې کړلی شي دې زمانې سره نه فټ کېږي اقتصاد کمزوری کېږي داسې کېږي هغسې کېږي نو دې خبرو زبردست جواب وشو چې قرآن د عامو کتابونو باندې مه قیاس کوه د زمانې سره تعلق نه دی بلکې دا د یو حکیم ذات کتاب دی او الله تعالی په موجوده حالاتو روانو حالاتو په ټولو باندې خبرو د هغې مناسب احکام یې رالیږلي مطابق لحاظه دې باندې اعتراضونه کېدی نه شي خبیر خبردار ذات دا خبرداري وسره شامل کو زګه د الله تعالی علم چې کوم دی د عام مخلوق په شانته کې هم نه دی مخلوق مخامخ خبر باندې پويږي چې اطلاع ورکړي باقي کې د یو حد پورې پويږي لیکن په پټو خبر باندې پويږي نه کم څه چې د نظر نه پناه د اطلاع ورته صحیح ناراضي دا غینه نه خبري الله تعالی خبير ذات دی یعنی علم مکمل ازلی دی د هر سنه بغیر د اسبابونو په هر ټیم کې د هر سنه پوره خبر دی نو چې کله دا دوه صفاتونه د الله تعالی ذکر شو د کتاب عظمت او لوی د معلومه شوله چې قرآني مضمونونه د په لوی مرتبه کې دي د عام کتابونو د عام قوانینو د عام انسانانو په کتابونو باندې قیاس کول لدی ممکن نه دي لہذا بده کې د اعتراض څه پاتې نشو الله تعبد الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر د یو الله تعالی به کوئ دغه مضامین تفصیل کم محکم آیاتونه چې بدی کې دي چې هغه محفوظ دي منسوخ کیږي نه تغییر تبدیلی پکې نشي راتلی نقصانات پکې نه راځي قطعا محفوظ دي دا غي یو مضمون دا دی الله تعبد الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر د یو الله تعالی به کوئ دا توحید په عبادت شو چې د قرآني پیغاماتو اهم او لوی پیغام دا پیغام د توحید دی او په توحید پیغام کې بیا اولنې پیغام د عبادت دی چې عبادت به د یو الله تعالی کیږي بیا د عبادت چې څومره قسمونه دي هغه قسمونه ټول د الله تعالی د لپاره خاص دي هغه کې طواف کول سجده کول دغه شاند کې نور عبادت شو نظر شو دا په عبادتو کې شامل دي نو کم خلک چې دا بل چاله کوي نو دا په شرک کې اخته کیږي په توحید په شرک په عبادت کې اخته کیږي هغه خلک چې کم قبرونو ته سجده وکړي هغه خلک چې کم د بل چا په نوم باندې یو نیک کار وکړي لکه نظر ومني یا روژه ونیسي د بل چا په نوم باندې یا مونځ وکړي نو دا چونکې عبادات دي او عبادات د بل چا په نوم باندې کول دا شرک په عبادت کې راځي او صرف الله تعالی د لپاره کول دا توحید په عبادت کې راځي نو د قرآني محکم آیاتونو یو خبر دا دی چې تاسو به بندگی نه کوئ مګر صرف د یو الله به کوئ بلکې موږ ځګنو کې د عبادت ټکی راتو او د بدا کار صرف الله تعالی سره خاص انني یقینا ذو لكم استاسو د پاره منه د الله تعالی نه نذیر يرون کيم دا زابونونه کوم خلک چې نافرمان دي هغه يروم وبشير او زیر ورکون کيم کوم خلک چې تابعدار دغه ته زیر ورکوم نذیر وختو کې لفظي معنی دا يرون کی لیکن دا نذیر ته د حیوانات مبارک نشي استعمالول چې یاره فلانه حیوان نذیر د خلک تیریږي د څه نشي ویل دشمن بارک ته نذیر نشي ویل جدين خلک یریږي ډېر زورور دشمن دی او دا نذیر د خلک یریږي ځکه د نذیر په لفظ کې دا معنی هم شامل ده چې دا کم کس يرول کوي دا څوک چې یری نو د سره ډېر مینې د مینې د وجنه به یری او د هغه سيزونو نه به یری چې کم آینده وختونو کې در لپاره آینده وختونو کې یا موجوده وخت کې در لپاره انتهایی نقصان دي دا غینه به یری نو د حیوانات یره د سینه ده حیوانات چې کله مخلوق یری نو هغه یره د مینې نه بلکې مینې زې نه بلکې حیوانات ماتي ختمي د مینې گنجائش پکې نه کیږي د دشمنانو یره چې کم دا غم بدله دا غم کې هم نظیر نشي راځي ځکه چې دشمنان تاسو سره کومه دشمنی لري نو تاسو سره محبت نه ساتي مینې سره نشته هغه ستاسو خاتمه غواړي او تار د شي نه رہی چې کم ساده لپاره موجوده ټیم کې روان وختونو کې خطرناک دي نو دا صفات د نبی عليه السلام سره مناسب دي چې نبی عليه السلام خلق د عذابونو د دین د دشمنۍ نه يرول نو په دې وجه يرول د امت سره مینه او د شیونو نه يرول چې هغه د دې لپاره واقعي نقصان دي نو په دې وجه د نذیر والا یرا او د دشمنانو د درندگانو یرا یو شانت کې نشو دي کې فرق شو وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه غواړي د خپل رب نه استغفار چې کوم دی به تیر ګناونو باندې پښیمانه کېدل او د پښیمانتیا اظهار کول نو د قران د محکم آیاتونو دویم پیغام دا دی چې تاسو به تیر ګناهونو باندې پښیمانه شئ
تیر ګناونو کې که شرک دی که کفر دی که ګناه کبیره ده هر یو شی چې د هغې باندې تاسو پښیمانه شئ بخښنه وغواړئ د خپل رب نه یعنې په تیرو ګناونو باندې پښیمانتیا اظهار وکړئ ثم توبوا الیه بیا واپس شئ د الله تعالی ته په اطاعت سره توبو په معنا د توبې سره سمون نه خوري بلکې دې مطلب دا دی ثم توبوا الیه بیا واپس شئ د الله تعالی ته په عبادت سره یعنې د دې الله تعالی پوره اطاعت شروع کړئ په تیرو ګناونو پښیمانه شئ او پر روانه زمانه کې پر روانو وختونو کې د الله تعالی پوره تابعداري شروع کړئ دا د قرآن پیغام دی که توبو په معنا د توبې سره واغسته شي دا سمون ځکه نه خوري چې توبه کې ضروري خبرې دا دي چې په تیره ګناه به پښیمانه شي نو هغه معنا هم په استغفار کې وکړه او پر روانو وختونو کې به کلک عزم وکړي چې دا کار چې نافرماني به نه کړو نو په دې ځای کې د توبو کې د غضبې معنا مراد ده دا اولنۍ نه ده مراد ځکه چې اولنۍ معنا په استغفار کې تیره شوله نو حاصل دا شو چې په تیرو کارونو باندې پښیمانه شي او پر روانو کارونو کې پر روانو وختونو کې د الله تعالی د مخالفت نه کلک ځان وساتي تابعداري وکړي دی حاصل شو په دې وجه اکثر مترجم د توبو په ځای باندې رجوع لیکل رجوع واپس کېدل ته ویل کېږي تاسو خپل رب ته واپس شئ او دغه حاصل هم دغه راوځي چې د الله تعالی اطاعت وکړي تیرو ناجایزو باندې پښیمانه شي او پر روانو وختونو کې د الله تعالی پوره تابعداري وکړي نو دغه فائدہ څه ده په تیرو ګناونو پښیمانه کېدل پر روانو وختونو کې پوره اطاعت کول د هغې باندې چې الله تعالی کوم صبر کوي اوس د هغې ذکر دی یمتعکم متاعا حسنا فایده به درکړي تاسو ته فایده ښه الی اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې فایده ښې نه څه شی مراد دی دې باره کې د ځینې مفسرینو متاعا حسنا معنا کړل عیشة حسنة ښه ژوند الله تعالی به تاسو له ښه ژوند درکړي د ښې فایدې نه مراد څه شی دی ښه زندګي بیا دغه زندګي چې کوم ده نو کومه زندګي ته مراد ده د انسان چې کله دنیا ته راغلی دی نو دې سره دغه دنیاوي ژوند دی دویم اخروي ژوند دی برزخي ژوند هم په اخروي ژوند اولنۍ مقدمات اولنۍ حصه ده نو چې کله انسان په تیرو ګناونو پښیمانه او در روان وختونو کې ځان کله کړی د الله تعالی تابعدارۍ ته د مخالفت نه ځان ساتي نو دې کس ته الله تعالی ښه ژوند ورکړي ښه ژوند به کوم ځای کې ورکړي دنیا کې په آخرت کې د اکثر خلکو خیال دا چې دا په آخرت کې دنیا کې بنای لیکن دا معنا مفسرینو نه ذکر کړي اکثر مفسرینو لیکلي دي چې حسنن متاعا حسنن مراد عیشة حسنه ده یعنی ښه ژوند ته مراد دی او دغه ژوند عام دی که دنیاوي وي که اخروي دواړه ته مراد دي د دې په تایید کې قرآني نور آیاتونه هم دلیل شته سورۃ نوح کې الله تعالی نوح علیه السلام ته وحی کړی و چې کدی خلکو ایمان راوړو توبه وستله نو د اسمانه طرف نه الله تعالی په دې باندې بارانونه وکي د دې قوت په سیوا کې دوی له اولادونه ورکی نو دا خبرې پر دنیا سره تعلق لري نو معلومیږي دا چې په نیکو اعمالو سره د انسان دنیوي ژوند هم خکېږي او د مشکلاتو نه خلاصيږي راحت او آرام په دنیا کې هم نصیب کیږي او په آخرت کې د نیکو اعمالو ثمره خو یقینا چې عیشة حسنه ده په کې شک نشته دی په دې ځکه کې د دې ځکه کې متاعا حسنا مراد غالب دار چې دنیوي ژوند ته مراد شي ځکه چې الی اجل مسمى وسره ذکر شوی دی نو دنیوي ژوند که څومره مخشي خو مرګ باندې ختميږي نو ځکه الله تعالی وایي چې متاعا فائدہ حسنا خا یعنی ښه زندگی الی اجل مسمى ته یو نیټه مقرره پوري یعنی ستاسو مرګ د وخت پوري وتا د خجون ملاوي شي او چې کله وفات شي نو بیا وې داغه نو رسته حکم بدل لې الله وي یؤتی الله باورکی کل ذی فضل فضله هر خاوند د فضل ته فضل ده هغه دی اول فضل نه مراد نیک عمل له او دویم فضل نه مراد جنت نو مطلب دا شو چې کله مقرره ټیم راشي تاسو دنیا نه لاړ شي او تاسو د الله تعالی پوره تابعداري کړي په ګناونو خپل پخیمانه شي وي نو بیا به دغه نیک اعمال خوندانو ته الله تعالی جنت ورکړي دا مطلب شو نو دا اخروی ژوند چې کوم دی نو ويؤتي كل ذي فضل فضله کې ذکر شو او دنیاوی ژوند متاعا حسنا الى اجل مسمى کې ذکر شو د دې غونډې جملو حاصل دا شو چې قرآنی پیغام دا د تاسو په تیرو ګناونو پښیمانه شئ را روانو وختونو کې اطاعت د الله تعالی اطاعت باندې کلک شئ الله تعالی به تاسو په دنیا کې هم ښه ژوند درکړي او په آخرت کې به هم الله تعالی تاسو له جنت درکړي دا خلاصه شو وَإِن تَوَلَّوْا که تاسو مخ واړو د دې نصیحت نه دا نصیحت تاسو وانه اورید نه به تیرو ګناونو پښیمانه کیږئ او نه پر روانو وختونو کې خپل عمل اصلاح کوي نو بیا ورته دسی وایا
چې فإني أخاف یقینا زه یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر عذاب د ورځې لوی ورځ د قیامت د هغې واقعات حادثات هم لوی دي او د مقدار په وجه باندې هم 50,000 کاله ورځ ده نو دغه ورځې په باره کې به ستاسو چې کوم عذابونه ستاسو دپاره مقرر دي د هغه عذابونو باره کې زه یریږم چې دغه عذابونه په تاسو راځي الی الله مرجعکم خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو دي د مرګ نه وروسته به د الله تعالی مخې ته ورځئ چې ورځئ نو هغه معاملاتو دپاره مخکې نه ځان تیار کړئ چې څنګه ځان سره مناسب ګڼئ په کومو سترګو د الله تعالی سره پیش کېدل غواړئ هغې دپاره ځان تیار کړئ وهو على كل شيء قدير او د الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی